بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې درې خبرې تیرې شوې وې. عذاب قبر د بعضې کافرانو د پاره او د بعضې ګناهګارو مؤمنانو د پاره. او نعمتونه د اهل طاعت د پاره په قبر کې، او د منکر او د نکیر سوال جواب په قبر کې. دا درې واړه څیزونه ثابت دي بالدلائل السمعیه، په نقلی دلایلو سره. ولی لانها امور ممکنه، ځکه دا امور دا داسې کارونه دي چې ممکن دي، ممتنع نه دي. اخبر بها الصادق، صادق په دې خبر ورکړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. علی ما نطقت به النصوص، لکه نصوص په دې گویا نه دي، قرآن آیاتونه. قال الله تعالی، الله تعالی وایي النار یوردون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله تعالی وی اور یوردون دوی به پیش کیږي علیها په دې اور باندې غدوا وعشیا، سبا و بیگا به دوی په اور پیش کول کیږي. دا فرعون لښکرې ښیي. ویوم تقوم الساعة، او په هغې ورځ چې قیامت قایم شي وبه ویلی شي د الله د طرفه ادخلو داخل کوي آل فرعون، د فرعون لښکر اشد العذاب، سخت عذاب ته. د دې آیت نه اثبات د عذاب قبر کیږي. محل د استشهاد دا ځای دی چې ویوم تقوم الساعة، چې کله قیامت قایم شي نو دوی ته به وویلی شي د دوی باره کې چې دی سخت عذاب ته داخل کړي. نو معلومه شوه چې النار یوردون علیها غدوا وعشیا، دا د قیامت نه مخکې دي. قیامت نه مخکې به دوی په اور سبا و بیګا پیشول کیږي، او د قیامت نه مخکې چې کوم عذاب ورکول کیږي دې ته څه وایي؟ دې ته عذاب قبر وایي. هلکه پې پوه شئ. او دې دا عذاب قبر په برزخ کې واقع دی، لہذا د برزخ عذاب هم ورته وایي. برزخ یوه پرده ده د دنیا او د آخرت په منځ کې. درې عالمونه دي، یو ته عالم دنیا وایي، یو ته عالم برزخ وایي، بل ته عالم آخرت وایي. او د هر یو عالم حکم جدا جدا دی. دنیا کې ډېر خوند د انسان جسد اخلي، او روح هم ورسره خوندونه اخلي، خو د روح دا خوندونه بالطبع دي. هلکه څنګه دي؟ بالطبع دي. صحیح شو. برزخ کې به ډېر خوندونه د روحي او جسد به ورسره خوندونه اخلي یا عذابونه، خو بالطبع. هلکه په دې هم پوه شئ. او جنت کې به څنګه وي یا دوزخ کې؟ جنت کې به روح او جسد دواړه بالاصل خوند او یا عذاب محسوسوي. هلکه پې پوه شئ چې عذاب محسوسوي یا خوند محسوسوي. روح به د نفس تابع نه وي، نفس به د روح ته، دواړه به اصالتاً خوندونه حاصلوي. تاسې پې پوه شئ. دا درې عالمه دي، او دا درې عالمونو جدا جدا حکمونه دي.
منگ لحغا سیزون اخکاری کی چکم دنیا کی دا برزخ احکام منگ لنخکاری بس سمر چه شاری او شری ویلی دی قمر با منگا منو زمنگ عقل پا کی کار نکی اسباب دا علم دری دی کنا حواس خبر صادق و عقل حواس تر یو حد پوری کار کئی دا غین اخوا بیا کار نکی کله چې حواس کار پریک دی نو بیا دا عقل سلسله شروع شي بیا تا عقل معلومات در کئی عقلم تر یو حد پوری دی عقل من خلقم دوکا کیگی عقل تر یو زی پوری کار کئی یو حد ورطا خوده ٹاکلے دی دا حقی نرست بیا ستا عقل کار نکی چکل دا عقل سلسله بند شي نو دلته بیا د خبر صادق د وحی سلسله شروع شي صحیح شو بیا تا وحی معلومات درکې او د برزخ او د آخرت خبرې د سیدی چې دا زمونږ د عقل نه ماورا دي زمونږ عقل کار پریخې دی بس هلته به د وحی خبره منو هلکه پې پوه شئ لکه درې عالم دي نور یو تا عالم انس وی بل تا عالم جن وی بل تا عالم ملک وی دیوانا جدا سیزونه دی کنا عالم انس عالم جن او عالم ملک نو داوا یوم تقوم الساعه دا عطب شوه ده پا النار یوردون علیها نو معلوم شو چې دا جدا عذاب ده وغا جدا عذاب ده نو عذاب قبر ثابت شي وقال الله تعالی اللہ تعالی وی اغرقو فادخلوا نارا غرق شیو دا پیراونیان پا بوکیو فادخلوا نارا اور تا پورن داخل شو فاد تعقیب مع الوصل لپار پورن داخل شو لکه په پوه شي نو دا فورن خو قیامت نه دی کړه د آخرت عذاب دا د قبر عذاب حدیث قرآن آیاتونم ډیر دی او حدیث هم ډیر دی قال النبي صلی الله علیه وسلم استنزهوا عن البول د میتیازو نه ځان صفا ساتئ د ساس کو نه فإن عامة عذاب القبر منه ځکه عام عذاب قبر د دې نه دی قبر کې عذاب به پسې تشو میتیازو ساس کو نه ځان نه ساتي زمونږ طالبان او ملایانو ډېرو له به خدای عذاب قبر ورکوي ځکه ټوشي پیپر نه ساتي لوټي خو دلته هسې هم نشته شي او هلته تر ننوځي او بېرته درز راوځي او بس تشو میتیازو ساس کې په دې لینګو باندې بهیږي او په دې پونډ دغه باندې دی وایي دا اوبه دي او هغه تشو میتیازو ساس کې لکه پې پوه شئ نو دا کې ډېر کوشش کوئ خچ صفا کېدی ساس کې اثر او نښه ورکه شي نو بیا استنجا کوئ او بیا امامان چې هغوی له خو ډېره ضروري ده چې ډېره مبالغه وکړي ځکه خلکو ورپسې لمونځ کوي او دس کې ډېره مبالغه پکار ده عام عذاب قبر د دې نه دی یا کلک ځای کې سړی تشو میتیازو ته کښېني چېرته میتیاز یې ور شړ وایي نو هلته چې اساس کې ورته راځي مشکات شریف کې حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تس او دس ماتاو نو نرم زی بے لٹاو چې زی نرمی چې تشو میتیازو اساس کی بدن تراوانو دا خود سی خبری دی چې فطری دی دی خودنې د ضرورت نشته سړی په خپله پوهي سړی اوچت ځای ته خو نه کښېني چې اوچت ځای ته میتیازې ور وکړي که بیا پې میتیازې را روانې که نه ټیټ ځای ته کښېني همدارنګې نرم ځای له کښېناستل پکار دي ځکه عام عذاب قبر د دې تشو میتیازو نه دی وقال الله تعالی الله تعالی ويثبت الله الذين امنوا کلکی الله تعالی ها کسان چې ایمان راوړی په وینا مضبوطه په قبر کې مضبوطه وینا ورکوي چې اول من ربک دې جواب ورکولی شي او ما دینک او من نبیک نزلت فی عذاب القبر دا آیت نازل شوه دی په عذاب قبر کې
اذا قیل له چې کله دې بنده ته ویل شي من ربک وما دینک ومن نبیک ويقول دے وی ربی اللہ و دینی الاسلام، رب میں اللہ دے، دین میں اسلام دے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس جواب ورکړ دې ته ثابت قدمی وای. یا دا نحوی عالم و بادشاہ او چا خوب کې ولیدا وای خدای در سره سو کړ خبر کې سوال جواب کې کامیاب شي. وای آو وای څنګه دینک و ماوردی چې ما دینک و بیا راته چې من نبیک و ماوردی چې من نبیک و هغه چې جواب راکړه کنه ما ته چې جواب مې درکو چې ته په نحوه نه پوهېږې نو زه څه وکړم. ځکه تا چې کوم ما او من استعمال کړ دا استفهامیه دی او ما چې کوم ما او من استعمال کړ نو دا موصوله دی. تا ویلې من ربک دا استفهام شه رب دې څوک دی او ما درته چې من ربک الذي ربک کوم چې ستا رب دی هغه مې رب دی کړ. او تا ویلې ما دینک نو ما درته ما دینک الذي دینک. او تا چې من نبیک نو ما درته چې الذي نبیک. نو دا ما او من په معنا د الذي سره دی او ستا ما او من استفهامیو. وقال علیہ السلام نبی علیہ السلام وی وَإِذَا أُخْبِرَ الْمَيِّتُ چې کله مړی ښخ کړی شي اتاه ملکان دو ملایکې ورته راشي اسودان تکې توري ازرقان شنې سترګې. دا ډېر هیبتي حالت دی چې تور رنګ او سترګې چې کوم دی سړی توري او سترګې شنې اوهو دا بیا په تکه توره تیاره کې مخې له درشي او سترګې ځلیږي نو بیا دې خدای وساته. یقال لأحدهما یو ته منکر وی او بل ته نکیر وی الی آخر الحدیث. دا منګ لسی ګپ ښکارېږي او وایو او ګوره سره ویره راباندې راځي او دا به یو ورځ به داسې راځي. وقال علیہ السلام القبر روضة من ریاض الجنة قبر د جنت د باغچونه یو باغچه ده او حفرة من حفر النیران یا د دوزخ د کندونه یو کنده ده. وبالجمله خلاصه خبره ده چل احادیث په هاذا المعنى احادیث په دې معنی کې چې تنعیم په قبر کې او تعذیب په قبر کې او په کثیر من احوال الاخره او په ډېرو د حالاتو د آخرت باره کې متواترۃ المعنى مانن متواتر دی اگر چې لفظن احاد دی وَإِن لَمْ يَبْلُغْ أَحَادُهَا حد التواتر اگر که احاد حد تواتر ته نه رسیدلی الکه په پوښي وانکر عذاب القبر بعض المعتزله والروافض او بعض معتزله او روافض د عذاب قبر نه انکار کوي. هغه ویل ان المیت جماد ځکه مړی جماد دی کانه بوټي پشانه دی جماد بیروح دی لا حیات له ولا ادراک نه پکې حیات شته او نه پکې پوهه شته نو تعذیب محال دی. والجواب منگا جواب کو چا انہو یجوز جائز دا یخلق اللہ تعالی پی جمیل اجزاء چا خدای پیدا کی بطول اجزاؤ کیو پی بازی آیا پا بازی کی نوعم من الحیات یو قسم حیات قدر ما یدرکو پا دسی اندازی بانی چی دا مر محسوس کی علم العذابی درد عذاب یا لذت خوند تنعیم. علیکہ پی پوچھے نو سنا حیات پکې راشي نو دی بیا وایي چې سنا حیات پکې راشي نو دی خوځېږي را خوځېږي ولې نه اوړي راوړي ولې نه را پاسي ولې نه نو دی جواب کوي وهذا لا يستلزم دا مستلزم نه دی اعاده د روح ته بدن ته چې کل بدن ته د اعاده د روح وشي ولا يتحرك او نه مستلزم دی دی لره چې دی متحرک شي او دی خوځېږي وستر وادي وړي را وادي وړي او یرا اثر او یرا یا دی ولي شي اثر د عذاب حتی پیدا دار چې ان الغریق فی الماء سوچ بوبو کې غرق شي والماکول فی بطون الحیوانات یا چې او خړلې شي
په خېټو د حیواناتو کې وي والمسلوب بالهوا یا هغه چې رازوړن شي په هوا کې پانسی شي او رازوړن دی هغې دپاره هم عذاب خبر شته یعذب دې ته به هم عذاب ورکول کي وان لم نطلع علی اگر که مونږ ته په اطلاع نشته ومن تأمل فی عجائب ملکه و ملکوته څوک چې سوچ وکړي په ناشنا بادشاهۍ د خدای کې او په ښه بادشاهۍ د خدای کې او په ناشنا قدرت د ده کې و جبروتي په زور د ده کې لم یستبعد امثال ذلک دی بعید نه ګڼي دا شان مثالونه فضلا عن الاستحاله محال والی خو ډېره خبره ده دا مستچا کې چې لږ عقل دا مستبعد نه ګڼي نو مستحیل خو خود نه محال خو خود نه ګڼي الک اول دنیا ده بیا قبر ده بیا آخرت ده نو قبر ذکر ذکر کوي ورپسې بعث دغه ذکر کوي بعث قیامت ذکر کوي ربط ذکر کوي وعلم پوی چې چنه لما کان احوال القبر هر کله چې احوال د قبر مما هغه سو و متوسط بین امور چې درمیان کې د امور د دنیا او د آخرت افرادها به ذکر تنها ذکر کا بیان ګرنه ثم اشتغل بیا مشغول شو په بیان حقیقت الحشر په بیان د حقوالي د حشر و تفاصیل ما يتعلق په تفصیل هغه څه چې متعلق د امور د آخرت سره والدلیل الکل د ټولو دلیل دار چې دا انها امور ممکنه دا امور ممکنه دي اخبر به الصادق صادق به خبردار ور کرے وکل ما هذا شانه فهو ثابت فكل من هذه الامور ثابت دیم ونتقبه الكتاب والسنه کتاب و سنت په گویا دي وتكون ثابته وصرح بحقیقت كل منها او مصنف تصریح کړي د حقوالي د هر یو تحقیقا و تاکیدا تحقیق د پاره تاکید د پاره و اعتناء بشان اهمیت ورکول شان دي او وی فرمان چې بول باس حق اول وزن حق اول کتاب حق اول نار حق اول جنت حق ار یو سره حق ویل دي چې خبره خطه مؤکد شي بس